بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمندو کتونکو السلام علیکم. زم ستاسو ورور ستاسو ملګری ریاض احمد او دې وخت کې د مدین شاگرام کې موجود یم. تیر ورځ چې دلته کم سیلاب راغلی کم خلک چې د سیلاب نه متاثر شوي دي د هغو سره موږ تاسو میلاوو او د هغو نه به دا پوښتنه کوو چې هغو د موجوده حکومت نه څومره مطمئن دي. راځئ موږ سره اوسئ. ما د حکومت وفد نه بالکل څه نشته دی. پکار ده چې دوی په دې باندې کویک اکشن واخلي او دوی له فوري طور د خوراک انتظاماتو کې. د دې نه علاوه کم خلک چې بېکوره شوی دی او د هغوی هغه جمع پونجي وه ځان له ډېر په محنت مشقت په مزدورۍ باندې خپل کورونه جوړ کړي نو هغوی بېکوره شوي دي. نو موږ د حکومت نه دا مطالبه کوو کورونه جوړول خو ما یقین نه راځي چې هغه وکړي. هغه شتون په لکونو اعلان شوي لا خښته نه ده لګېدلې خو دې نه علاوه موږ به خپل له طرفه دا یو تجویز ورکړو چې یاره ګورنمنټ سکولونه چې کوم دي هغه تېر شوي شپږ اتو میاشتو نه بند پراته دي. نو لحاظه دوی داسې هم وکړي چې یاره دا خلک چې کم بېکوره شوي دي دا دې په هغه سکولونو کې هم ایډجسټ کولی چې دوی سره ټول سکولونه بند پراته دي. دین علاوه چې پکار دا ده دوی له چې دلته کې دوی ټایم ورکړي یوازې په دې تګ راتګ کار هم نه کېږي. کویک اکشن دی واخلي د خلکو د بیا ودانۍ او د بیا بحالۍ دپاره د خپل ځان اوښی دی خلکو ته د عوامو ته د غریب عوامو ته دا ځپلی شوی عوام دی او ډېرې زیاتې محرومیانې دي. کېږي بعد وخت سره سره به حل کېږي په یو ځای نه کېږي خو اوس فوري طور د بجلۍ نظام بالکل نشته د واټر سپلای سیسټم بالکل نشته په خلکو په کورونو کې اوبه نشته دی بجلارې نشته دی په توره تیاره کې ناست دي. داسې نه محسوسېږي چې دوی په پاکستان کې ناست دي یا د دې صوبه د پاکستان صوبه د KPK او د دې سره ځان تړلی حسابوي داسې نه محسوسېږي. خو به هر حال موږ خپل هغه اواز پورته کوو اواز وایو چې یاره تاسو مهرباني وکړئ دې له ټایم ورکړئ او دې له ډپارټمنټ والا راولئ او په دې باندې کویک اکشن واخلئ او فوري طور اقدامات وکړئ. او زموږ د علاقې چې کومه ده خاص کر بیسیکلی شاگرام بیا دې نه علاوه تیرات دره سایډ هلته هم ډېر زیات نقصانونه سیلاب کړي دي. بړه ګړیګانو کې هم ډېر نقصانات شوي دي هغه هم زموږ رونه بایګان دي. خاص کر زموږ د علاقې دا نومونه چې کوم ما واغستل تاسو دا د آفت زده علاقې قرار کړی شي او په دې د فوري طور اکشن واخلي او ځان دې وښایي دې خلکو ته او د دې خلکو د په زړه نه او په جهر سره د دې خلکو خدمت وکړي. دا دوی ته د خدمت یو موقع میلاو شوې ده. دا خبرې دې هم داسې په هوا کې نه بوځي. او زه شرافت علي د شاگرام خبرې کومه. سیلاب د راتلو یو 3 منټه مخکې 2 منټه مخکې تقریبا چې زه د خپل کور نه په ډېر جلدۍ سره وتې یم او د هغې نه وروسته چې دا کم سیلاب راغلی دی دا کم نقصانات چې کړي دي نو هغه زما چې کم نقصان کړی دی نو هغه ډېر اهم او ډېر زیات دی. او د هغې نه دېخوا د حکومت د طرف نه څه د چا سره موږ سره څه تعاون نشته بل خوړن ډب شوی دی او دا پل داس لاندې څه دی که دا پل نن صفا نه شو او دا داسې دا بارانونه سلسله بیا شروع شو د اوبه بیا راووتې نو په دې کې د بچاو هېڅ قسمه ګنجایش بیا نشته. که فرق په دې خور باندې اوس اکسیویټر ولګي او دا خور صفا شي دا پل صفا شي نو د پل لاندې تاسو دا مالبس کې چې اوس په دې پل باندې ودرېږي لاندې ته سړی دی خور ته کوزېدی شي. اهم کار د حکومت دا ده چې په دې باندې سمدستي کار شروع شي او دا وکړي او زمونږ چې کوم خلک بېکوره شوي دي د هغوی سره چې څه مدد کوي چې هغه وختي طور وشي او چې دا خلک خپل ځان بهر. وزیر اعلی KPK چې کوم دی محمود خان هغه د دې ضلع سره تعلق ساتي د هغه نه او د MNA چې دی د دې حلقې د هغوی نه تاسو څه غوښتنه کوئ؟ نو هغې نه به مونږ داسې ووایو چې هغې خو دې طرف ته لا راغلي هم نه دي دې طرف ته لا راغلي هم نه دي او که راشي نو د هغوی څه داسې هغې به خاص خلکو له ځي چې کم خاص کسان دي د هغې د پارټۍ کسان دي یا د هغې داسې څه مشران دي دا به هغه خلکو له ځي. هغه زموږ غونده خلکو له غریب سړي له هغې اړو سره ځي او نه به هغې څه داسې کار شته. مینوالو تاسو د دې ځای د متاثرینو خبرې واورېدې. حکومت له پکار دی چې د دې متاثرینو زر تر زره د بحالۍ دپاره هلې ځلې شروع کړي. خپل کوربه ریاض احمد له اجازت ورکوي د بل پروګرامه پورې د الله په امان.